بسم الله الرحمن الرحيم. فصل مفعول ما لم يسمى فاعله هو كل مفعول حذف فاعله وقيمه ومقامه نحو ضرب زيد وحكمه في توحيد فعله وتثنيته وجمعه وتذكيره وتنيثه على قياس ما عرفت في الفاعل. پدې فصل کې مصنف د مرفوعات دویم قسم مفعول ما لم يسمى فاعله بیانوي. مفعول ما لم يسمى فاعله لغوي معنا دا اغا مفعول چې دغه د فاعل نوم نه وي خستل شوی، اغا مفعول چې د فاعل نوم نه وي خستل شوی د لغوي معنا دا سمانه ده. ها مفعول چې دغه د فاعل نوم نه وي خستل شوی، ٹھیک ده کنه؟ پوهیږئ که پوه نه شوئ اعتراض برسي څه برسي؟ اعتراض برسي چې هر مفعول داسې مفعول خو نشته چې هغه د فاعل نوم نه وي اخیستلی شوی، ټیک ده که نه؟ ځکه چې بیا مفعول یې کومه نه شوه، بیا مفعول یې کومه نه شوله، مفعول به خامخا هغې دپاره به څه وي؟ فاعل به وي. زید وال خوړلی دي نو چا خو والی وي که نه؟ فاعل خو به څوک وي که نه؟ سول کې ضرب زیدون زید مارا گیا، ٹھیک ده که نه؟ یو ضرب امر زیدن امر نے زید کو مارا، نو زید دا څه ده؟ مفعول ده که نه؟ ٹھیک ده؟ نو د زید د پوره خو فاعل شته ده چې چا والی ده، پوه شئ؟ د زید ویونکی خو څوک شته که نه؟ همدغه ویونکی څه ده؟ فاعل ده. نو څرنګه ته چې ما لم یسمى فاعله فاعل خو به خامخا وي که نه؟ جواب دا ده چې لم یسمى په معنی دی لم یذکر فاعله چې دی فاعل ذکر شوی نه وي. جواب یې څه ده؟ جواب دا ده چې ما لم یسمى فاعله په معنی دی لم یذکر فاعله ده، لم یذکر فاعله چې د دې فاعل نه ذکر کړی شوی. پوه شو په اعتراض جواب باندې؟ مصنف تعریف کوي ته بیا وهو كل مفعول حذف فاعله، دا هر هغه مفعول ده چې د دې فاعل حذف شوی وي او اقیم هو مقامه، او دغه مفعول د کای مقام دی فاعل جوړ شوی وي. مفعول څه جوړ شوی وي؟ کای مقام دی فاعل جوړ شوی وي. پوه شو؟ ترجمه مې ته وکړه. هو كل مفعول دا هر مفعول ده، هر ها مفعول ده حذف فاعله چې دغه فاعل حذف کړی شوی وي او اقیم هو مقامه، او دا دغه کای مقام جوړ شوی وي. لکه ضرب زیدون څه شي؟ د ضرب پر فاعل خپل و، ٹھیک ده کنه؟ خو هغه فاعل مستقل امو حذف کړل او زید چې کوم مفعول و امو یې کوي مقام جوړ کړ. لکه دا اصل کې و ضرب امر زیدن و، ضرب امرنا زیدن نو امر متصل کړل حذف مو کړل او زید مستقل کړل هغه کوي مقام جوړ کړل، زید مستقل کړل هغه کوي مقام جوړ کړل. په دې عبارت کې مفعول ما د مرغلی د ما مصداق څه شي ده؟ کله کله پرچو کې مرڅخه د ما مصداق څه شي ده؟ نو د ما مصداق فعل یا شبه فعل ده. څه شي ده؟ ما لم مصداق څه ده؟ مګر دینه مراد څه شي دي؟ دینه مراد څه ده؟ نو دې مصداق ده فعل یا شبه فعل، ٹھیک ده کنه؟ نو سبا څه مطلب بشي؟ چې مفعول دی هغه فعل یا شبه فعل جس کا نام فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو، خوشی څه مطلب بشي؟ مفعول ما لم مفعول اس فعل یا شبه فعل کا لم یسمى فاعله جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو، بل
فاعله ضمیر ده نو فاعله دو ځای کې راغلی دا یو ما لم يسمى فاعله کې راغلی ما لم يسمى فاعله کې راغلی دا او بل د تعریف کې حذف فاعله دې هو ضمیر مرجع شي دا دې هو ضمیر مرجع شي دا نو اول هو ضمیر هغه مرجع ما دا څه شي دا ما کوم ما دا مفعول ما چې کوم دا ٹھیک ده کنه دا ما څه دا دا مرجع څه شي دا د فاعله دا ٹھیک ده کنه یو ضمیر مرجع څه دا ما دا ٹھیک شول او دویمه حذف فاعله دې فاعله مرجع څه دا مفعول دا دې مرجع څه دا مفعول دا خوش مطلب بس شي مطلب بداشي چې هر هغه مفعول ټیک ده کنه حذف فاعله چې حذف کړي شوی وي فاعل دې مفعول ٹھیک ده کنه وهو كل مفعولنا دا هر ها مفعول ده حذف فاعله چې حذف شوی مفعول دې فاعل دې مفعول پوش او قیمه هو مقامه او د دې کوم مقام جوړ شوی د دې کوم مقام جوړ شوی نه حضور بزیدونه د فصل کې څو ضرب امرنا زیدن ضرب امرنا زیدن و نو امرون ته حذف شو کنه او زید مو دغه کوم مقام جوړ کړ ضرب فعل مجهول شو وذته وحكمه في توحيد فعله وتثنيته وجمعه وتذكيره وتنيسه على قياس ما عرفت في الفاعل وجلك دې حکم دی فاعل پښوندا دې حکم څه پښوندا پچې شي کې فعل واحد وروړلو کې تسنیه وروړلو کې یا جمع وروړلو کې یا په تذکیر او تانیث کې لکه څنګه فاعل به کله مظهر او کله به مضمر و دارنګ نائب فاعل به کله دا مفعول ما لم يسمى فاعله دا به کله مظهر او کله بسوي مضمر بوي لکه څنګه فاعل به کله مظهر و نو فعل به مصر ولا همیشه د پورا واحد روړ کا فاعل به واحد و کا تسنیه و کا جمع و ٹھیک ده کنه دا غران کې مفعول ما لم يسمى فاعله کچر واحد وی تسنیه وی جمع وی او اسم ظاهر وی مظهر وی نو فعل به همیشه سره وړو واحد وړو لکه ضربا زیدون ضربا الزیدان او ضربا الزیدون ما غدي کوم دي کومه کې دي چل دی کنه عدل تم دي ګوره اوس ترسم په تفصیل سره دی له ګوره ورته تاسو ګوره موتوس ته وي کنه چې مفعول ما لم يسمى فاعله احکام مغدي چې کوم دي فاعل ویلي دي چې کوم دي فاعل ویلي دي ټیک ده کنه نو کچره مفعول ما لم يسمى فاعله یا به اسم ظاهر وي یا به اسم ضمیر وي مفعول ما لم يسمى فاعله بیا اسم ظاهر وي یا به اسم ضمیر وي کچره مفعول ما لم يسمى فاعله اسم ظاهر وي نو مفعول ما لم يسمى فعل به همیشه پر سره وړو واحد وړو کچره مفعول ما لم يسمى فاعله اسم ظاهر وي نو فعل به همیشه سره وړو واحد وړو ٹھیک ده کنه که مفعول ما لم يسمى فاعله واحد وي که تسنیه وي او که جمع وي لکه ضرب زیدون زید مفعول ما لم يسمى فاعله دا واحد ده نو ضربا مصمر وړل واحد مر وړل الزیدان مفعول ما لم يسمى فاعله تسنیه ده نو ضربا متصر وړل ضربا زیدان کې تسنیه متصر وړل او ضربا زیدون کې الزیدون مفعول ما لم يسمى فاعله ده او جمع ده نو فعل متصر وړل واحد مر وړل خو کچره مفعول ما لم يسمى فاعله ضمیر وي نو واحد دې پر واحد ورلو تسنیه دې پر تسنیه ورلو جمع دې پر جمع ورلو لکه زید ضربا د ضربه کو ضمیر ده زید طرف ته راځي ده زید واحد ده کنه
مفعول ما لم يسمى فاعله ضمیر شو نو واحد پر موحد راوړل د ذکر زید طرف ته تسنیه زیدان تسنیه ده نو ضربه مم تسنیه راوړل ځکه چې د کې ضمیر ده او ضمیر چا درجه ده زید درجه ده و ضربو کې زیدون درجه ده نو سم راوړل جمع مو راوړل کوم ضمیر و او ضمیر چا درجه و زیدون درجه و نو سم راوړل جمع مو راوړل بیا فعل د مفعول ما لم يسمى فاعله فعل بکله مؤنث وړو او کله مذکر وړو هغه صورتونه ته بیانوي کچېره مفعول ما لم يسمى فاعله مؤنث حقيقي وي څه وي او د فعل او د مفعول ما لم يسمى فاعله په منځ کې فاصله نه وي د فعل او د مفعول ما لم يسمى فاعله په منځ کې فاصله نه وي نو فعل به همیشه مؤنث وړو لکه ضربت هندونه پوښه وکچری مفعول ما لم يسمى فاعله فاعل حقيقي وي مؤنث حقيقي وي او د فعل مفعول ما لم يسمى فاعله سوي مؤنث حقيقي وي او د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله وي نو بیا ته اختیار دی دوه خبرو فعل مؤنث هم وړلای شي مذکر لکه ضرب اليوم هند ضربت اليوم هند نو مفعول ما لم يسمى فاعله هند دا کنه نو د ضربه او د مفعول ما لم يسمى فاعله په منځ کې فاصله شته اليوم سره شته دا پکې ټیک ده کنه نو سم وړل فاعل مؤنث مرلای شي او مذکر مرلای شي ضربت ملي شي او ضرب اليوم هند نه ملي شي پوه شو کنه ٹھیک ده کنه کچې مفعول ما لم يسمى فاعله دا مؤنث غیر حقيقي وي سوي مؤنث غیر حقيقي وي ٹھیک شو کنه او د فعل او د مفعول ما لم يسمى فاعله په منځ کې فاصله وي یا نه وي په څلور وړو صورتونو کې څو صورتونه دي څلور وړو صورتونو کې فعل مؤنث هم وړلای شي او مذکر هم وړلای شي لکه طلع الشمس وطلعت الشمس طلع اليوم الشمس وطلعت اليوم الشمس پوښي دو صورتونه په دوه صورتونو کې تاسو ته اختیار ده پوښي په دې پرې اوس یې چې کچري ضمیر وي کچري مفعول ما لم يسمى فاعله ضمیر وي نو کفاعل مؤنث حقيقي وي کما مفعول ما لم يسمى فاعله مؤنث حقيقي وي او کما مؤنث غیر حقيقي وي کا فعل او فاعل په منځ کې فاصله وي او کنه وي په هر ټولو صورتونو کې فعل به همیشه د پر مؤنث وړو لکه هندون ضربت ٹھیک ده کنه هندون ضربت یا الشمس طلعت وي همیشه د پرخه الشمس طلعت وي واحد برس واحد مؤنث صبرسي واحد مؤنث برسي اوس کچره فاعل جمع مکسر وي کچره مفعول ما لم يسمى فاعله سوي جمع مکسر وي کچره مفعول ما لم يسمى فاعله جمع مکسر وي نو بیا ته اختیار د پدو شونو کې کفعل واحد مؤنث وړي او که واحد مذکر وړي ضرب الرجال ملي شي ضرب الرجال او ضربت الرجال ملي شي پوښي ضربت نسبتونه ملي شي او ضرب نسبتونه ملي شي پوښي او واحد مذکر او جمع مذکر کا فاعل جمع مکسر اخیل وی او که غیر اخیل وی کا فاعل جمع مکسر کچری مفعول ما لم يسمى فاعله مفعول ما لم يسمى فاعله مذکر جمع مکسر مذکر وی او که جمع مکسر مؤنث وی که جمع مکسر اکل وی او که جمع مکسر غیر اکل وی په ټولو صورتونو کې د مفعول ما لم يسمى فاعله فعل به مؤنث مرلای شي واحد او مذکر به مرلای شي پوښ کنه وده څه پوي رپیټ پوښ ما د درې زلاو یار ٹھیک ده کنه اوس اخیری صورت تر شو کچره د مفعول ما لم يسمى فاعله کچره مفعول ما لم يسمى فاعله د جمع مکسر ضمیر وي سوي نوس کدا جمع مکسر مذکر ذوی العقول وي نو یې حکم دادا چې واحد مذکر او واحد مؤنث مرلای شي واحد مؤنث مرلای شي
او جمع مذکر هم پیدا رلای شي پوه شي الرجال ضربت هم ملی شي او الرجال ضرب هم ملی شي فاعله د جمع مکسر مذکر جمع مکسر مذکر عاقل ضمیر وي نو فعل مؤنث هم رلای شي او مذکر هم رلای شي الرجال ضربت هم ملی شي او الرجال ضرب هم ملی شي خو کچری مفعول ما لم يسمى فاعله جمع مذکر جمع مکسر مؤنث وی جمع مکسر مؤنث وی یا جمع مکسر مذکر غیر ذوی العقول وی ٹھیک ده کنه مؤنث کا ذوی العقول یو کا غیر ذوی العقول وی خو چې جمع وی نو بیتو ته اختیار ده بیتو ده کا فعل واحد مؤنث لري او کا جمع مؤنث لري النساء قامت ملي شي او النساء العيون جريته ملي شي والعيون جرينا ملي شي هم واسطه